حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوی د دې حدیث هم د مبارک راوی د دو جانو سردار یې چې د بنی اسرائیل یو شخص تیر شو په ژوندۍ کې ډیر ګناهونه وکړو ډیر ګناهونه دی الله تعالی په نافرمانی کې ژوندۍ را تیر کړه چې کله د اخیری وخت راغو بچیان راوبلل ته خپل بچیانو ته ولې زمنو چې کله زه وفات سم یو وصیت درته کوم په هغه وصیت به عمل کوي هغه څه وصیت ده ما به تاسو راواخلیا د ما میت به راواخلي په اور باندې به مې واچوي و به مې سوځي دغسې به مې نه خښوي قبر ته به مې نه وړي و به مې سوځي اور به را باندې بل کوي دومره به مې وسوځي چې د ما د بدن به یېرې جوړې کوي څه شی به جوړې کوي په زوره وایي څه شی به جوړې کوي دا د بخاري شریف حدیث نه د دو جانو سردار یې د مسلم شریف حدیث د دو جانو سردار علیه الصلاۃ والسلام یې چې کله د وصیت ورته وکړو بچیانو ورته ویلی بابا ته خو د موږ پلار یې موږ د زمن یو په راباندې ګران یې څرنګه به خپل پلار راخلو په اور باندې بیا اچوو په خپله لاس بیا سوځو دا طاقت دا همت خو په موږ کې نشته او ته دا عمل ولې په موږ باندې کوې ده ورته ویلی بچیانو خبره داسې ده چې زه شاته وګورم نیکیانې نسته را سره نیکي نسته ګناهونه او ګناهونه دي د ګناهو پنډې را سره دي شرمیزم دی الله تعالی په بارگاه کې له پیښېدا جني چې د رب په بارگاه کې پیښ شم او دی په سزا باندې راته راغی بچیانو داسې سزا به راکړي چې په دنیا کې به دغسې سزا چاته نه وي ورکړل شوې داسې سزا به ما ته پروردګار عالم راکړي نو ما په دې دنیا کې لا وسوځیا چې زه وسوځل سم او دنیا ته پته ولګېږي چې رب د نافرمانو داسې وړهالي رسول الله مبارک یې چې کله ده ته مرګ راغی بچیانو دغسې راواخیستوی په اور باندې واچاو ویې سوځوی د ده یېرې جوړې سوې په هوا کې والوځولې نو د الله تعالی در مخ یو کارم نه د مشکل الله تعالی مځکې ته حکم ورکوي مځکې دا د ما بنده د بدن یېره سې په تا باندې توسوله حکم درته کوم د دې یېره راټوله که بېرته یې صحیح سلامت بدن جوړ کړه سبحان الله ویایي د رب قدرت ته یورې په مینې سبحان الله ویایي دا دی الله تعالی توحید درته بیانیږي شان یې درته بیانیږي عظمت یې درته بیانیږي او چې کله بنده اوښکي د رب په بارګاه کې توکي بیا د الله تعالی کرم نوازي عطا او مهرباني درته بیانیږي چې د بني اسرائیل په ګناهګار بنده باندې الله دومره مهربانه ده نو د محمد رسول الله په ګناهګار امت به څومره مهربانه د محمد رسول الله وای روا الله تعالی مځکې ته حکم ورکوي ای مځکې بېرته یې را جمع کړه د وجود د ده هغه یېره بېرته راټوله کړه صحیح سلامت بدن انسان جوړ کړه مځکې ته حکم وسو د الله له طرفه د دو جنو سردار یې دا سړی بېرته جوړ سو تیار سو سوړ چې د ده شان ته لایق ده دې بنده سره کلام وکړو ای بنده دا چل دی ولې وکړو ولې دې بچیانو ته ول چې ما وسوځئ بیا به مې یېرې کوي بیا به مې په هوا کې والوځوئ ولې دې داسې معامله وکړه دا بنده رب ته یایي چې ای رب العالمین ای پروردګار عالم ای رب ذوالجلال ای د ما خالق و مالکه وجه دغه ده چې ته بهتر علم په ده باندې لرې په دې شي باندې چې دا کوم کار ما وکوي وجه ټوله دغه ده ما ته له تاج حیا راتله څه شی راتله ما ته حیا راتله زه ګناهګار وم زه خطاکار وم زه بدکردار وم ما ته حیا راتله د تا له عذابه ډارېدلم د تا له عذابه چې تا به ما ته د ما د خرابو اعمالو په وجه راکوئ بس دا کار مې وکړو چې په دنیا کې ځان ته سزا ورکړمه او له شرمندګي ځینې بچ سم الله تعالی ورته ویل چې دغسې چل ده او تا د ما له ویرې له خوفه د عذاب له ډاره جنې داسې کار کړی ده پروردګار عالم ورته ای بنده ته مې بخښلی تا ته مې بخشش کړی ده ته مې بخښلی چې د بني اسرائیل یو شخص په خپلو ګناهو باندې نادمه سي افسرده سي پروردګار عالم په هغه باندې کرم او مهرباني په داسې حال کې کوي په ایمان راته وایي د کوم نبي له وجه سې مځکې او اسمانونه پیدا کړي دي دنیا یې پیدا کړې ده د هغه امت چې کله اوښکې توکي الله به څومره پرې مهربانه کړي